अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के वक्त के बाद वाक़यात पेश करूँगा। نن به هم زه د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وخت ځینې واقعات وړاندې کوم. लेकिन हज़रत मुस्लिम मऊद जिसमें बयान फरमाते हैं دغه واقعات که बाद बातें सामने आती हैं। له مخکې د زموږ په علم کې وي نو بیا هم حضرت مسلم موعود چې څنګه دا بیانوي نو د هغې نه ځینې خبرې په ځینو زاویو باندې راشي मुकाम और मर्तबा और او په دې بیا موږ एक और रंग में पता चलता د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مقام او د مرتبې او هغوی سره د خدای پاک د تاییداتو نه په یو بل رنګ خبر شو. सूरह यूनुस की आयत 17 में जो रसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है सदाकत का नबी की د سوره یونس په 19 آیت کې چې کوم اصول خدای پاک بیان فرمایلی دی उम्र में د نبی د صداقت چې لبثت فیکم यानी عمر من قبل افلا تعقلون एक लंबी उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल नहीं करते। یعنی دینه مخکې ما वसल्लम یو لوی عمر تاسو سره تیر کړی دی نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. कहें या आप رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خدای پاک دا فرمایلی وو नबी की सदाकत का چې تاسو دا وایي یا कि जो دا تاسو ویلي وو کافرانو ته. خو بهرحال دا یو اصول دی د نبی د صداقت چې کم د هغه ماضي وي हज़रत मुस्लिम هغه د هغه ژوند फरमाते हैं ښکاره کوي. एक जगह अपनी तकरीर में ये तकरीर حضرت مسلم موعود فرمایي په یو ځای کې خپل تقریر کې कादियान में او ने वो बाज د هغه تقریر موقم داسې پیدا شوی وه उलमा چې په قادیان کې ځینې मसीह अलैहिस्सलाम ډېر مخالف عالمان راغونډ شوي وو राजियां की बड़ी او هغوی और बड़ा मंसूबा कर د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف मुनक़िद किया ډېر और تقریرونه وکړو چې په دې هغوی ته ډېر بد رد ویل फसाद पैदा किए जाए। او په ډېره منصوبه هغوی هغه جلسه کړې وه अल्लाह ताला ने फजल फरमाया फसाद, او اراده یې دا وه लेकिन उन्होंने जो भी چې फساد جوړ کړي नहीं की जा सकती थी خو د خدای پاک فضل وشو چې فساد خو هغوی نه کړی شو रज़ी ताला अन्हु ने भी خو څومره غپا چې هغوی کولی شوه بکواس چې کوم کولی شو هغه هغوی وکړو या او دې نه پس حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه एक इजलास की सूरत थी
यहाँ आपने یا به جلسه وکړه یا یو اجلاس ورته باندې کېدی شي और सदाकत हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम साबित की। बहरहाल वो هغه کې هغوی ته सारी बात اعتراض کوونکي د اعتراضونو جواب هم ورکړی و او د حضرت مسیح موعود علیه السلام صداقت هم ثابت کړی و. कि हज़रत मिर्ज़ा साहब بهرحال هغه ټوله خبره خو نه خو یو اقتباس کوم به आपने यहाँ के زه د हिंदुओं هغې نه راواخلم. هغوی فرمایلی وو और मुसलमानों को बार बार ऐलान फरमाया د دعوې نه مخکې पहली जिंदगी पर د حضرت مرزا صاحب ژوند ته چې موږ ګورو نه هغوی د دې ځای هندوانو سیکانو कि आपकी او مسلمانانو ته بار بار دا اعلان کړی و چې دا کم عمر چې ما تاسو سره مخکې تیر کړی دی په هغې تاسو سره اعتراض کولی شئ फीकुम रमन خو هیچا هم جرأت ونه کړی شو उसके तहत بلکې د هغوی د پاکیزګۍ اقرار یې کولو. خدای پاک چې په قرآن کې دا اصول فرمایلی دی چې لبثت فیکم عمرا من قبله कम अज़ कम نو د دې لاندې هر چا دا ګواهي ورکړې وه چې کم عمر چې هغوی مخکې تیر کړی دی هغه بالکل پاک و में सख्त तरीन मुखालिफ یا کم نه کم اعتراض به هغوی څه ونه کړی شو. जिंदगी की पाक بیا هغوی وایي چې مولوي محمد حسین بټالوي چې بیا وروستو سخت مخالف و ظفر अली खान के هغه په خپله رساله کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ژوند د پاکیزګۍ गवाही दी او د هغوی د ژوند د بې عیبه کېدو ګواهي ورکړې وه او د ظفر علي خان پلار په خپل اخبار کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ابتدایي ژوند باره کې ګواهي ورکړې وه چې هغوی ډېر پاکبازه وو. نو کم تن چې تر 40 کالو उलमाए नफ्स بې عیبه وو ژوند یې پاکبازه وو نو هغه څنګه په یوه شپه کې څه بل څه شو او خراب شو. पैदा हुआ करता है जो नफ्सियात के माहिर हैं د نفسیاتو عالمان यही कहते हैं دا وایي چې هر عیب او هر اخلاقي نقص ورو ورو پیدا کېږي. कोई तगय्युर अखलाकी नहीं होता। बस देखो कि आपका माजी कैसा बेऐब और बेनक्स और रोशन है। یو ساعت کې په چا کې اخلاقي تغیر نه پیدا کېږي نو لږ وګوري چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام ماضي څومره بې عیبه بې نقصه او روښانه دی چې چاته هم جرأت ونه شو. कि हम अपने रसूल की मदद को मत بیا په سوره مومن کې خدای پاک فرمایي हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के लिए چې انا لننصر رسلنا हज़रत मुस्लिम मौद कहते हैं कि आपको तरह तरह से मारने की कोशिश की چې موږ د खपल लोग मारने पर मुतय्यन हुए जिनका इल्म हो गया رسولانو موږ د خپل رسولانو मुकदमे आप पर झूठे مدد کوو. अकदाम د حضرت مسیح موعود علیه السلام لپاره موږ د مدد څنګه ګورو. क्लार्क ने حضرت مسلم موعود فرمایي چې په ډېرو طریقو د هغوی د وژلو کوششونه شوي وو. दिया د هغوی وژلو لپاره خلک ټاکلی شوي وو رالېږلی شوي وو چې دی به موږ خبر شو او هغوی به خپلې ارادې کې به بیا ناکامه شو. د اقدام قتل د روغ مقدمې په هغوی جوړې شوې وې. ने पकड़ा क्यों नहीं ډاکټر مارټن کلارک د اقدام قتل د دروغو مقدمه کړې وه او یو تن دا ویلي وو چې حضرت مرزا صاحب زه لېږلی وم چې د مارټن کلارک बार बार इसने यही कहा زه لېږلی وم چې مارټن کلارک ووژنم. लैदा करके जिसमें نو هغه مجسټریټ पुलिस अफसर के मातहत रखा गया और वो शख्स रो पड़ा چې دا ویل چې د محدودیت او د مسیحیت دا دعوه کوونکي تر اوسه چا نیولې ولې نه دی او دا وایي دا وه چې زه به یې ونیسم خو چې کله مقدمه شروع شوه نو هغه دا ویل چې دا مقدمه د دروغو ده. आगे بار بار هغه هم دا ویل او آخر هغه تن چا چې الزام لګولو जमात के هغه د عیسایانو نه ویل मुबल्लिग د یو پولیس افسر ماته چې ورکړی شو نو هغه په ژړا شو او ویې ویل چې ماته دا هر څه عیسایانو ښودلی وو او داسې خدای پاک د هغه د دروغو الزام अब्दुर्रहमान ختم کړو. और चंद और आदमी د دې باقي تفصیل به وروسته بیان کوم. همدغه شان هغوی فرمایي چې زموږ د جومات یو پرجوشه مبلغ مولوي عمرالدین صاحب شملوي خپله واقعه اورئ چې هغوی هم په دغه معیار او د ازمېښت په دغه معیار د ازمېښت نه پس آمدې شوي وو. هغوی وایي چې په شمله کې یو ځل مولوي محمد حسین مولوي عبدالرحمن سیاح او ځینو نورو کسانو مشوره کوله چې اوس د مرزا صاحب مقابلې لپاره کومه طریقه خپلول پکار ده. مولوي عبدالرحمن وویل چې مرزا صاحب اعلان کړی دی چې زه به اوس مباحثه نه کوم نو موږ به د مباحثې اشتهار ورکړو که هغوی مقابلې له راغلل نو موږ به ووایو چې هغوی دروغ ویلي دي
مخکې خو اشتهار ورکړی و چې مباحثه به نه کوم او اوس مباحثې له تیار شو او که هغوی مباحثې له تیار نه شو نو موږ به شور جوړ کړو چې ګورئ مرزا صاحب وبلله. نو مولوي عمرالدین صاحب ورته وویل چې د دې څه ضرورت دی، زه به لاړ شم او اوبه به څښم. مولوي محمد حسین ورته وویل چې هلکه ته څه خبرې، دا هر څه مونږ کړي دي. نو د مولوي عمرالدین صاحب زړه ته دا خبره ورغله چې د چا چې خدای پاک دومره حفاظت کوي نو هغه بیا د خدای له طرفه وي. هغوی چې بیعت وکړو نو واپس چې روان وو نو مولوي محمد حسین صاحب سره د بټالۍ په سټیشن ملاقات وشو. هغه ته تپوس وکړو چې چېرته روانه. دوی ورته وویل چې بیعت مې وکړو او د قادیان نه راغلی یم. نو مولوي صاحب ورته وویل چې ته ډېر روان یې، پلار ته به دې ویم. نو هغوی ورته وویل چې مولوي صاحب دا هر څه چې وشو نو دا خو ستاسو په ذریعه وشو، نو مخالفان وژل غواړي خو خدای پاک یې بچ کوي، بلکې که دښمني کوونکي نیک فطرت لري نو هغوی بیا په خپله ښکار شي او په خپله خپل زړه په خرڅ کړي. اوس دا کوم ذکر چې ما کړی و د عیسایانو لخوا د قتل د مقدمې د هغې تفصیل حضرت مسلم موعود بیان کړی دی. دا د مارټن کلارک مقدمه وه او مولوي محمد حسین بټالوي د ګواه په طور د کې پیش شوی و. خدای پاک څنګه د هغه د ذلت سامان جوړ کړی و د دې ذکر حضرت مسلم موعود په یوه خطبه کې کوي چې مارټن کلارک په عدالت کې دا دعوه کړې وه چې مرزا صاحب ما پسې یو تن را لېږلی و چې ما ووژني. مسلمانانو کې چې کوم خلک عالمان بللی کېږي هغوی په هغه شور کې هغه سره شو. نو مولوي محمد حسین بټالوي خو په هغه مقدمه کې د هغوی خلاف ګواهۍ لپاره راغلی و. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک مخکې نه دا ویلي و چې یو ملا به مقابلې ته وړاندې کېږي خو خدای پاک به شرموي. خو له دې نه باوجود چې په الهام کې د هغه د ذلت باره کې ویلي شوي و او د الهام پوره کولو لپاره په ظاهره جایز کوشش کول ضروري وي، خو دلته څه وشو؟ حضرت مسلم موعود وایي چې ما ته د لاهور یو مشهور وکیل مولوي فضل الدین چې په دغه مقدمې کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام وکیل و په خپله هغه ویلي دي چې ما چې کله یو داسې سوال کول غوښتو چې په مولوي محمد حسین شرمېدی شو، حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغه سوال د وړاندې کولو نه زه منع کړم. په مقدمو کې په ګواهانو داسې سوالونه کېږي چې مقصد یې دا وي چې ګواهان په بې حقیقته ثابت کړی شي. د یو تن د حقیقت ښکاره کولو لپاره داسې سوالونه کېږي. مولوي فضل الدین چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغه سوالونه واورول چې کوم هغه په مولوي محمد حسین کول غوښتل، نو په هغوی کې یو سوال باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې داسې سوال زه نشم برداشت کولی. مولوي فضل الدین ورته وویل چې په دغه سوال ستاسو خلاف مقدمه کمزوري کېدی شي او که دا وړاندې نه کړی شو نو ګرانه به وي، ځکه چې دا ګواه ځان د مسلمانانو د لیډر په طور وړاندې کوي لګیا دی. نو ضروري ده چې ثابته دې کړی شي چې دا څه ډېر عزتمنده نه دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې نه، زه د دغه سوال اجازه نشم ورکولی. مولوي فضل الدین احمدي نه و بلکې حنفي و او د حنفیانو لیډر و. د انجمن لقمانیه وغیره یو سرګرمه رکن و، نو ځکه په مذهبي لحاظ هغوی تعصب لرلو. خو د غیر احمدیانو په مجلس کې چې به کله د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذات به حمله وشوه نو هغه به یې ښه په زوره تردید کولو او ویل به یې چې د عقایدو معامله بیله ده، خو ما لیدلي دي چې د هغوی یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اخلاق داسې دي
چې زموږ عالمانو کې څوک هم د هغوی مقابله نشي کولی او د اخلاق په لحاظ ما په داسې موقع د هغوی ازمیښت کړی دی چې یو ملا هملته ټینګ نشي ودرېدی چېرته چې هغوی ولاړ وو. اوس ګورئ چې یو طرف ته د ګواه د ذلیل کېدو الهام دی او بل طرف ته د هغه ګواهي حضرت صاحب مجرم ګرځوي، خو په کومه خبره چې هغه شرمېدو د هغې د پوښتلو اجازه د هغوی نه ورکولو. خو کوم خدای چې مخکې نه د مولوي محمد حسین د شرمېدو خبر هغوی له ورکړی و، هغه یو خوا خو د هغوی اخلاق ښکاره کړل او د هغوی عزت یې قایم کو او د هغه غیر احمدي وکیل په نظر کې د هغوی مقام ډېر اوچت شو، او بله خوا یې غیر معمولي وسیله جوړه کړه او مولوي محمد حسین صاحب هم وشرمولو. او دا داسې وشو، یعنې د مولوي صاحب شرمول چې هغه ډپټي کمشنر چې مخکې سخت و او دا یې ویل چې زه به یې ونیسم، هغه چې څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام شکل د هغوی مخ ولیدو نو د زړه کیفیت یې بدل شو، او باوجود له دې چې هغوی د یو ملزم په حیثیت کې د هغه وړاندې شوي وو، هغه هغوی لپاره کرسۍ راوغوښته او ځان سره یې هغوی کېنول. مولوي محمد حسین چې ګواهۍ له رالو نو هغه خو په دې امید راغلی و چې شاید حضرت مسیح موعود علیه السلام ته بادکړۍ لګېدلې وي یا کم نه کم فضیلت به ودرولې شوي وي. هغه چې دا ولیده چې مجسټریټ حضرت مسیح موعود علیه السلام د ځان سره په کرسۍ کېنولې دي نو د غوسې نه مغلوبه شو او فوراً دا غوښتنه وکړه چې ما له کرسۍ راکړئ. مولوي صاحب ویل مجسټریټ ته چې زما خاندان عزتمنده دی او ګورنر سره ملاقات په وخت ته ماله کرسۍ راکړی کېږي. ډپټي کمشنر ورته وویل چې د ملاقات په وخت خو چوړي ته کرسۍ ورکړی کېږي، خو دا عدالت دی. د مرزا صاحب خاندان رئیس خاندان دی، د دوی معامله بیله ده. د ډپټي کمشنر او هغه پیرنګي چې دعوه یې دا وه چې زه به یې نیسم، د هغه په رویې کې د مخ لیدو نه پس دا بدلون څه معمولي خبره نه ده. کیپټن ډګلس چې کوم و د هغه مخالفت څه معمولي مخالفت نه و، بلکې هغه مخالفت یو مذهبي رنګ خپل کړی و. د دې تفصیل په بیان کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې یو څو ورځې مخکې هغه دا ویلي وو چې په قادیان کې یو تن د مسیح کېدو دعوه کړې ده او داسې هغه زموږ د خدای بېعزتي کوي. هغه تر ننه چا نیولې ولې نه دی. ډپټي کمشنر د هغوی وارنټ جاري کول غوښتل، خو کله چې مسل راغلو نو مسل خان وویل چې جناب دا معامله د وارنټ نه بلکې د سمن ده، نو ځکه دې کې وارنټ نشي جاري کېدی، سمن لېږلی کېدی شي، یعنې د ګرفتارۍ وارنټ نشي جاري کېدی، عدالت ته رابللی کېدی شي. هغوی نو یا ورځو کې جلال الدین یو د پولیس انسپکټر و، احمدي نه و، خو یو ډېر همدرده انسان و. هغه هم د ډپټي کمشنر پام دې طرف ته ګرځولی و چې دا ډېره د ظلم خبره ده چې وارنټ جاري کېږي لګیا دی، ځکه چې په داسې معاملو کې ګرفتاري نه کېږي بلکې عدالت ته بللی کېدی شي. نو ځکه د وارنټ په ځای د عدالت ته رابلل پکار دی. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام په نامه سمن جاري کړو شو. همدغه جلال الدین چې ذکر شو د دې تعمیل لپاره قادیان ته راولېږلی شو. وروسته په ټاکلې شوې نیټه هغوی بټالۍ کې حاضر شو چېرته چې ډپټي کمشنر په دوره راغلی و. هغوی چې عدالت ته ورسېدو نو هماغه ډپټي کمشنر چا چې دا ویل چې دا تن د حضرت عیسی بېعزتي کوي نو دا څوک نیسي ولې نه، هماغه د هغوی ډېر عزت وکړو، په عدالت کې ورته کرسۍ هم ورکړه او دا یې وویل چې تاسو هم په داسې عمله جواب راکوئ. په دغه مقدمې کې لکه څنګه چې ذکر وشو چې مولوي محمد حسین بټالون د ګواه په توګه وړاندې شوی و. د عدالت نه بهر ډېر خلک هم جمع وو هغه وخت او خلک ډېر په شوق
مقدمه اوریدل راغلی وو چې کله مولوي محمد حسین صاحب عدالت ته ورسېدو ولکه څنګه چې ویل شو چې هغه چې ولید چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په کرسۍ ناست دی نو ډېر سخت غوسه شو ځکه چې هغه خو سوچ دا کړی وو چې کله چې زه عدالت ته لاړ شم هلته به مرزا صاحب ته اتکړی لګېدلی وي او ډېر د ذلت طلب به وي خو دا خو بالکل اپوټه کار نه و مقدمه یو پیرنګي ډیپټي کمشنر د یو پیرنګي ډیپټي کمشنر په عدالت کې وړاندې شوی و مدعي هم یو پیرنګي پادري و ډاکټر مارټن کلارک د هغه باره کې مشهور و چې هغه پیرنګي دی خو په حقیقت کې هغه د یو پښتون د نسل و چا چې یو پیرنګي سره واده کړی و او د هغه انګریز هم هغه خپل زوی نه و بلکې چا نه اخیستی و د مولوي محمد حسین په شان مشهور عالم د ګواه په توګه هغه مقدمې کې پیښ شو خو بیا هم دشمن ناکام او نامراده و او د حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر عزت وشو او د هغوی مخالفین هلته ذلت او رسوایۍ سره مخ شو لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې مولوي محمد حسین چې دا ولیده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د ملزمانو په شان سلوک په ځای هغوی له کرسۍ ورکړه شوې ده نو ډېر غوسه شو او ډیپټي کمشنر نه ځان لپاره هم کرسۍ غوښته هغه وخت پیرنګیانو مولیانو ته ډېر سپک کته ډیپټي کمشنر ورته وویل چې زما مرضي ده چې څوک په کرسۍ کښېنوم او چاله چې غواړم نو کرسۍ ورنه کړم او دا یې وویل چې ما کتلي چې د دوی خاندان کرسي نشینه دی نو ځکه ما دوی له کرسۍ ورکړې ده ستاسې حیثیت دی مولوي محمد حسین صاحب ورته وویل چې زه د اهل حدیثو اډوکیټ یم او ګورنر لمزم او نورې ډېرې خبرې وکړي نو ډیپټي کمشنر ورته وویل چې ته ماته جاهل ښکارې ګورنر له خو به چې څوک هم لاړ شي نو هغه له به کرسۍ ورکړل کېږي دا عدالت دی د ګورنر دربار نه دی په بهرحال د هغه تسلي ونه شوه نو بیا مولوي محمد حسین د ډیپټي کمشنر سره بحث شروع کړو کمشنر له غوسه ورغله هغه ورته وویل چې بک بک مه کوه وروستو شه د څپلو په ځای کې ورشه ودرېږه چپړاسیان خو ګوري چې د ډیپټي کمشنر نظر کم خوا دی نو چپړاسي چې کله د ډیپټي کمشنر صاحب الفاظ واورېده نو هغه فوراً مولوي محمد حسین د لاس ونیو او په څپلو کې ودرولو مولوي صاحب وکتل چې د هغه بېعزتي وشوه بهر زرګاو کسان ولاړ دي که هغوی خبر شو نو څه به وایي نو هغه د عدالت کمرې نه ووتو بهر په برانډه کې یوه کرسۍ پرته وه په هغې کېناستو مولوي صاحب خیال وکړو چې د بېعزتۍ د پټولو دا بهترینه موقع ده هغه فوراً هغه کرسۍ راکږل او په هغې کېناستو خیال یې دا و چې خلک به مې په کرسۍ ناست وګوري نو ګڼي به چې ما له هم دننه په عدالت کې کرسۍ راکړل شوې وه چپړاسي د ډیپټي کمشنر انداز کتلی و هغه چې مولوي محمد حسین دلته په کرسۍ ناست ولیدو نو سوچ یې وکړو چې که ډیپټي کمشنر هغه دلته ناست وکتو نو ما ته به غوسه شي نو په دې خیال هغه مولوي محمد حسین د هلته نه پاڅول او ورته وویل چې کرسۍ پرېږده نو د برانډې کرسۍ نه هغه محرومه شو او چې بیا بهر لاړو نو هلته خلک څادرونه خور کړي په انتظار کې ناست وو چې د مقدمې به څه فیصلې کېږي مولوي محمد حسین په یو څادر چې لږ خالي ځای وکتو نو هلته کېناست دا څادر حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا د میاں محمد بخش بټالوي صاحب مرحوم و چې د مولوي محمد حسین مربي سلسله پلار و د چا چې دا څادر و د هغه زوی بیا وروستو د سلسلې مربي و په هغه وخت دا محمد بخش صاحب له احمدي شوي نه و غیر احمدي و بیا وروسته احمدي شوي و نو وایي چې دا د هغوی څادر و هغوی چې وکتل چې مولوي محمد حسین د هغوی په څادر ناست دی نو غوسه شو او ورته یې ویل چې زما څادر پرېږده تا خو زما څادر پلید کو ته ملا یې او عیسایانو په تایید کې ګواهۍ له راغلی نو هغه څادر نه هم هغه پاڅېده او داسې هر ځای کې خدای پاک هغه بېعزت وکړ نو ګورئ دا ښکاره نشانۍ دي چې څنګه خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو دښمن چې څنګه خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو دښمن د لاسه بري کړ او بیا په دې بس نه ده بلکې سر ډګلس د خدای پاک نور هم نښانونه ښودلي وو چې تر مرګه هغوی ته یاد وو او حضرت مسلم موعود وایي چې ما ته یې ویلي وو هغوی فرمایي چې په کال 1940 کې چې زه کله انګلستان ته تللی وم
نو هغه دا ټوله کیسه ماته تېره کړې وه. د سر ډګلس یو هېډ کلرک و چې نامه یې غلام حیدر و. هغه د راولپنډۍ اوسېدونکی و. وروسته بیا تحصیلدار شوی و. شاید چې د سرګودۍ اوسېدونکی و. هغه پخپله ماته دا کیسه کړې ده او راته ویلي وو چې کله د ډاکټر هنري مارټن کلارک مقدمه وه نو زه په ګورداسپور کې د ډیپټي کمشنر صاحب هېډ کلرک وم. چې عدالت ختم شو نو ډیپټي کمشنر صاحب وویل چې زه فوراً ګورداسپور ته تلل غواړم. ته اوس لاړ شه، ماله د ریل ګاډي د یوې کمرې انتظام وکړه. نو زه مناسب انتظام کولو لپاره ریلوے سټیشن ته لاړم. سټیشن نه چې بهر برانډې کې زه ودرېدم نو ما وکتل چې سر ډګلس په سړک اخوا دېخوا ګرځي او په مخ یې پریشاني خوره ده. زه هغوی له لاړم او ته مې تپوس وکړو چې صاحب تاسو بهر ګرځئ، ما خو انتظارګاه کې کرسۍ ایښې دي، تاسو هلته راشئ. هغوی راته وویل چې منشي صاحب طبیعت مې سم نه دی، څه راته مه وایئ. ما ورته وویل چې طبیعت هم ولې خراب دی، څه راته ووایئ چې مناسب علاج یې وکړی شي. نو هغوی راته وویل چې کله نه مې چې د مرزا صاحب شکل لیدلی دی هغه وخت راسئ، راته داسې ښکاري چې لکه یوه فرشته د مرزا صاحب طرف ته لاس کړي او راته وایي چې مرزا صاحب ګناهګاره نه دی، د هغوی هېڅ قصور نشته. بیا ما عدالت ختم کړو، دلته راغلم. اوس یې په ګرځېدو یوې غاړې ته ورسم نو هلته راته د مرزا صاحب شکل ښکاره شي او هغوی راته وایي چې دا کار ما نه دی کړی، دا هر څه دروغ دی. او بیا چې بلې غاړې ته ورشم نو هلته راته مرزا صاحب ولاړ ښکاري او هغوی راته دا وایي چې دا هر څه دروغ دی، ما دا کار نه دی کړی. که زما همدا حل وي نو زه خو به لیونی شم. ما ورته وویل چې صاحب تاسو انتظارګاه ته راشئ، هلته کښېنئ، هلته اس پي راغلی دی او هغه هم پیرنګی دی، هغه به راوبولو. د هغه په خبره کېدای شي چې ستاسو تسلي وشي. د اس پي نوم لی مارچنټ و. سر ډګلس وویل چې هغه ته اواز کړه. ما هغه ته اواز کړو چې هغه رالو. نو سر ډګلس ورته وویل چې ګوره دا حالت دی او زما حل لکه د جنون دی. زه په سټیشن ګرځم او چې هغې غاړې ته لاړ شم نو هلته راته د مرزا صاحب شکل ښکاره شي چې راته وایي چې زه بې ګناه یم، دا مقدمه په ما د دروغو ده. او بیا بلې غاړې ته چې لاړ شم نو هلته هم راته مرزا صاحب ولاړ ښکاري چې راته وایي چې زه بې ګناه یم او دا هر څه چې کېږي دا دروغ دی. زما حل خو دا هر څه په لیدو لکه د لیونو دی. که ته دې سلسلې کې څه کولی شې نو وکړه، ګینې زه خو به لیونی شم. نو اس پي ورته وویل چې دې کې قصور ستاسو خپل دی، د بل چا نشته، ځکه چې تاسو ګواه د پادریانو په حواله کړی دی. یعنې هغه کم ګواه چې دا ویل چې زه قتل لپاره رالېږلی شوی وم هغه تاسو پادریانو ته په حواله کړی دی. هغوی چې ورته څه ښایي هغه راشي او په عدالت کې ووایي. هغه تاسو د پولیس په حواله کوي او بیا ګوري چې هغه څه بیان ورکوي. نو سر ډګلس ما هغه وخت قلم کاغذ راوغوښت او حکم یې ورکړو چې عبدالحمید پولیس ته په حواله کوي. او د حکم مطابق عبدالحمید د پادریانو نه واخیستی شو او د پولیس په حواله شو. بله ورځ یا شاید چې په هماغه ورځ عبدالحمید فوراً اقرار وکړو چې هغه تر اوسه دروغ ویل. د اس پي بیان دی چې ما چې ده ته وویل چې رښتیا ووایه نو ده خو مخکې اصرار کولو چې زه بالکل رښتیا وایم. مرزا صاحب واقعي زه د ډاکټر هنري مارټن کلارک قتل له رالېږلی وم، خو زه پوه شوم چې دا تن د پادریانو نه ویرېږي. نو ځکه ما ورته وویل چې ما د ډیپټي کمشنر صاحب نه حکم اخیستی دی، اوس به تا پادریانو له واپس نه ورکوم او ته به هم د پولیس حوالاتو کې به یې. نو هغه ما ته په خپو پرېوتو چې صاحبه ما بچ کړه، ما تر اوسه دروغ ویل. تاسو کتنه چې زه به چې کله عدالت کې ګواهۍ له راتلم نو همیشه به مې د خپل لاس طرف ته کتل. د دې وجه دا وه چې کله ما ته پادریانو وویل چې ورشه او په عدالت کې بیان ورکړه چې مرزا صاحب زه د هنري مارټن کلارک قتل نه رالېږلی وم
او په امرتسر کې د فلاني مصري کور ته د تلو هدایت را کړی و. حضرت مسلم موعود وایي چې دا مصري قطب الدین صاحب و چې نو سه دا وخت جامع احمدیه کې سبق ویلي په هغه زمانه کې. نو عبدالحمید اس پی ته وویل چې ما خو زه خو هلته احمدیان نه پېژنم، نو ما هغوی ته وویل چې دا نامه به ما ته یاده پاتې نه شي. نو هغوی د مصري صاحب نوم زما په لاس په سکرو ولیکلو. نو زه به چې کله ګواله راغلم او ډیپټي کمشنر صاحب رانه تپوس وکړو چې ته امرتسر کې چا کره لېږلی شوی وې، نو ما به لاس اوچت کړو، نوم به مې وکتو، ورته به مې وویل چې مرزا صاحب زه فلاني احمدي کره لېږلی وم. نو داسې هغه ټوله خبرې وکړې او هر ځل مختلف ګواهانو لپاره به هم نومونه لیکلی کېده. نو د چې دا ټوله خبرې وکړې نو سر ډګلس په بلې پیشۍ کې حضرت مسیح موعود علیه السلام برې کړل. نو ګورئ دا ټول واقعیت موږ لپاره آیات بینات دي، ښکاره نښانونه دي، او خدای پاک سر ډګلس لپاره نور هم ښکاره نښانونه پیدا کړي وو. یو ښکاره نښان خو دا و چې هغوی ته په ګرځېدو د حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر ښکارېدو او هغوی به ورته ویل چې زه بې ګناه یم، زما هېڅ قصور نشته. بیا حضرت مسلم موعود وایي چې هغوی ما ته دا په خپله ویلي وو چې زه یو ځل کور کې ناست وم او یو هندوستاني ICS راغلی و. هغه مانه تپوس کړی و چې د خپل د ژوند عجیبه حالاتو کې یو واقعه ما ته واوروئ. نو هغه ته ما د مرزا صاحب دا واقعه اورولې وه او ما دا واقعه چې اوروله نو زما خادم ماله یو کارډ راوړو چې بهر یو تن ولاړ دی چې تاسو سره ملاوېدل غواړي. ما ورته وویل چې دننه یې راوبله. هغه تن چې دننه راغلو نو ما ورته وویل چې زه خو تا نه پېژنم، ته څوک یې؟ هغه راته وویل چې تاسو زما پلار پېژنئ، د هغه نوم پادري وارثدین دی. ما ورته وویل چې اوس ما هم د هغه ذکر کولو. نو هغه هلک ورته وویل چې اوس ما له تار راغلی و چې پادري وارثدین مړ شو. وارثدین یو پادري و چې ما ټنټلار خوشحالولو لپاره د هغه له طرفه د مقدمې هغه ټوله کاروایي کړې وه. خدای پاک حق ډیپټي کمشنر صاحب ته ښکاره کړو او په خپله چې کوم ګواه و هغه هم ومنله چې دا هر څه دروغ و. خو عین هغه وخت چې سر ډګلس د وارثدین ذکر کولو، هغه وخت د هغه د زوی ته راتګ او د وارثدین د مرګ خبر ورکول یو عجیبه اتفاق دی. سر ډګلس تر خپله مرګه چې کوم احمدي سره ملاو شوي دي نو هغوی به ورته دا واقعه اوروله. ما ته هغوی دا واقعه اورولې وه. چودھری فتح محمد سیال صاحب ته مې اورولې وه او چودھری ظفرالله خان صاحب ته هم. حضرت مسلم موعود وایي چې په کال 1940 کې چې زه لندن ته راغلی وم نو د هغوی صحت ښه و او چې کله بیا هغوی بیانوله دا خبره نو وایي چې دا د 22 کاله مخکینی خبره ده. اوس د 93 کالو عمر کې سر ډګلس وفات شو په کال 1940 کې. هغوی د 18 کالو وو. نو حضرت مسلم موعود وایي چې زه کله په دویم ځل لاړم هلته په کال 1953 کې او هغوی مې راوبلل. نو هغوی معذرت وکړو چې زه بوډا شوی یم او کمزوری یم، ما لپاره ګرځېدل ګران دي. حضرت مسلم موعود وایي چې ما ته افسوس وشو ځکه چې ګاډی خو موږ سره وو، په ګاډي کې به راوستی وو یا هغوی کره به تللي وو او لکه موده پس بیا هغوی وفات شو. نو لیکي چې دا ښکاره نښانونه دي چې د دوی په ذریعه خدای پاک په دنیا کې د نبیانو صداقت ښکاره کوي او مؤمن ته پکار ده چې په رښتوني معنو کې د مؤمن جوړېدو کوشش کوي. که هغه رښتونی مؤمن شي نو خدای پاک ضرور د غیب نه داسې حالات پیدا کړي چې پرې د هغه ایمان تازه کېږي او په حقیقت کې د داسې ایمان نه بغیر هېڅ خوند نه وي. کوم ایمان چې د انسان سترګې ونه غړوي او انسان په تیارې کې وساتي د هغې څه فایده ده. څوک چې په دغه جهان کې ړوند دی هغه په بل جهان کې مړوند وي. چاته چې په دغه جهان کې ښکاره نښانونه نه ښکاري هغه ته په هغه جهان کې هم ښکاره نښانونه ښکاره نه شي. په دغه دنیا کې چې چاته ښکاره نښانونه ښکاري نو بله دنیا کې هم بیا
هغه ښکاره نشانونه जो एक निशान था बड़ा لیدې شي. ښکاره نشانونه بیا ته په بلې دنیا کې ښکاري. اوس دا د نشانونو خبره ده. دا د نشانونو سلسله اوس هم جاري ده. سلو کالونه زیاته موده دې خبرې ته چې یو لوی نشانو تیره شوې ده، خو اوس دا نشان داسې ظاهر شو چې د کیپټن ډګلس لوسی دا پیغام ماته رالیږلی دی چې زه بیعت کول غواړم. وایي چې زه سوچ کوم چې کم نیک کار، کومه دومره لویه نیکي زما د نیکه نه شوې وه چې زما په زړه کې دومره په شدت دا خواهش پیدا کېږي لګیا دی چې زه دې په حمادیت کې شامل شم. او دا نشان دی چې نن هم هغه ته احساس وشو. نن د کیپټن ډګلس نسوي ته دا احساس کېږي چې دا کم صداقت چې د هغه نیکه ته ښودلی شوی و، که هغه قبول نه کړو نو نن یې زه قبلوم. او د مارټن کلارک د لوسی کیسه خو تاسو اورېدلې ده، مخکې هم بیانه شوې ده. هغه دلته راغلی و او واضح دا اعلان یې کړی و چې زما غور نیکه په غلطه و او حضرت مرزا صاحب رښتونی و. حضرت مسلم موعود وایي چې یو مؤمن ته پکار ده چې هر وخت دعاګانې دعا کوي او د خدا پاک ذکر دې کوي چې هغه ورځ ورته نصیب وشي چې خدا پاک د اسلام او د خپل ذات رښتینولي په هغه پرانیزي او هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځلانه څهره او د خدا پاک روښانه څهره ښکاره شي. او چې داسې وشي نو بیا شپه او ورځ او کلونه که د تکلیف وي او که د خوشحالۍ هغه لپاره برابر شي. نو د خدای مخ چې ښکاره شي، د هغه د ښکلي رسول صلی الله علیه وسلم مخ چې ښکاره شي، نو بیا د خوشحالۍ او د غم احساس پاتې نه شي، بلکې یو احساس پاتې وي او انسان په هغه مینه کې ډوب پروت وي. او انسان دومره او هر څه چې شي خو انسان دومره خوشحاله او مطمئنه وي چې د هیچا نه ویریږي. لکه حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې چې کله د کرندین مقدمه وه نو مجسټریټ هندو و، آریاو هغه لمسولی و او ورته ویلي وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام له د ضرور څه سزا ورکړي او هغه ورسره د دې لوظ هم کړی و. خواجه کمال الدین چې دا واورېده نو ډېر هغوی ویرېده او هغوی مسیح اسلام ته وویل چې یو څه ډېر د فکر خبره ده. آریا خلکو د مجسټریټ نه لوظ اخیستی دی، تاسو په څه طریقه قادیان ته تشریف یوسئ. ګورداسپور کې نور مه ایسارېږئ. که تاسو ګورداسپور کې نور ایسار شوئ نو سبا له به مجسټریټ تاسو ته خامخا سزا ورکړي. حضرت صاحب ورته وفرمایل چې خواجه صاحب که زه قادیان ته لاړم نو هلته نه نیولی کېدی شم، نو بیا به چېرته ځم؟ مجسټریټ اختیار لري، که قادیان ته لاړم نو هلته هم وارنټ راتلی شي، او که هلته نه بل چېرته لاړم نو هغه به محفوظ ځای نه وي، ځکه چې هلته به وارنټ جاري کېدی شي، نو چېرته به تښتم؟ خواجه صاحب وویل چې حضور آریا خلکو د مجسټریټ نه لوظ اخیستی دی چې څه نه څه سزا به خامخا ورکوي. هغه وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام ناست و، هغوی کېناسته او ویې فرمایل چې خواجه صاحب تاسو ولې پریشانه شوئ؟ د خدای پاک په زمري څوک لاس اچولی شي؟ نو همداسې وشو. هغه دوه مجسټریټه وو د چا په عدالت کې چې دا مقدمه وړاندې شوې وه، هغه دواړو ته سخته سزا ورکړل شوې وه. یو خو معطل شوی و او د بل زوی لیونی شو او د چت نه یې ټوپ کومړ شوی و. په هغه بیا دومره اثر و چې حضرت مسلم موعود وایي چې یو ځل زه دلي ته روانم نو د لودیانې په سټیشن ماته میلاو شو، راته یې وویل چې ما ته دعا کوئ زما یو بل زوی د خدای پاک د هغه بچ کړي. ما نه ډېرې غلطۍ شوې دي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه خبره پوره شوه چې د خدای پاک په زمري څوک لاس اچولی شي او آریاو ته د هغوی په مقصد کې کامیابي ترلاسه نه شوه. نو انسان که د خدای شي نو بیا د دنیا هر څیز د هغه وي، لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک الهاماً فرمایلی وو چې جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو،
یعنی که ته د خدای پاک شوی نو ټول جهان وستا شي. तुम अल्लाह ताला د دنیا یو څیز به تعالی ضرر در نه کړی شي او یو دشمن هم ستا خلاف څه شروع نه کړی شي. نو تاسو د خدای پاک شئ او دعا کوئ چې موږ د خدای پاک اوسئ. داسې به تاسو هم په امن شئ او ستاسو اولاد او نور خپلوان او ملګري هم په امن وي. یاد لرئ تر څو چې جماعت په امن کې نه وي تاسو هم په امن نشئ پاتې کېدی او جماعت هغه وخت په امن کې دی شي چې کله ستاسو راتلونکي نسلونه په امن وي. بیا یو ځای کې هغوی فرمایي د دغه مقدمې په سلسله کې چې ما ته یاد دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې چې ماډرن کلارک مقدمه کړې وه نو زه ناکلاره شوم او ما دعا کړې وه. د شپې مې په خوب کې ولیده چې زه سکول نه را روان یم او هغه کوڅې ده چې د مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم د کور نه لاندې ده په خپل کور کې د داخلېدو کوشش کوم. هلته ما ته ډېر باوردي پولیس والا ښکاره شي. مخکې خو هغوی کې چا کوشش وکړي چې ما ودرېږي خو بیا ورته چا وویل چې دا هم د کور تن دی دا دننه راتلو ته پرېږدئ. چې ډیوډا ته ور دننه شوم هلته به یوه اتاخانه وه چې زموږ مرحوم نیکه جوړه کړې وه. ډیوډا یې سره پوړیان به وي چې هغې اتاخانې ته به ورګوزېدی. بعد کې به دلته صرف کباړ پروت و. چې زه کور کې ننوتم نو ما ولیده چې پولیس والا هلته حضرت مسیح موعود علیه السلام ودرولی دي او مخکې او وروستو ته یې د څپیاکو یو عنبر لګېدلی دی. ما ته صرف د هغوی بری ښکارېده. ما وکتل چې پولیس والا هغه څپیاکو باندې د خاورو تیل اچوي او ورته د اور لګولو کوشش کولو. زه چې دا وګورم چې هغوی اور لګوي نو زه ورمخکې شم او د اور د مړ کولو کوشش کوم. په دې کې د څلورو سپیانو زه ونیوم چا د ملا نه او چا د قمیص نه او زه سخت ناکلاره یم چې چېرته دوی دغو څپیاکو ته اور ورته نه کړي. په دې کې مې نظر ناڅاپه بله لاړ شي نو ګورم چې په دروازه ډېر ښکلي او غټ لفظونو کې لیکلی شوي دي چې جو خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں انہیں کون چلا سکتا ہے. یعنی کم خلک چې په خدای ګران وي هغوی څوک سوځولی شي. نو فرمایي چې صرف بل جهان کې نه بلکې په دغه جهان کې مؤمنانو لپاره سلامتي وي. موږ په خپلو سترګو شل داسې واقعات کتلي دي چې مسیح موعود علیه السلام سره به نه توره به او نه د حفاظت څه نور سامان خو خدای پاک به د هغوی د حفاظت سامان جوړ کړو. کیپټن ډګلس چې کومه واقعه هغه ICS افسر ته بیان کړې وه په هغې کې یوه خبره دام کړې وه چې زه سخت ناکلاره وم چې مقدمه غلطه ده نو وایي چې بهرحال ما فیصله وکړه او حق ثابت شو. وایي چې ما د حضرت مرزا صاحب نه زیات وسیع الحوصله تن بل څوک نه دی لیدلی. هغوی باندې یو خطرناک الزام لګولی شوی و او په خطره کې اچولی شوی و خو بیا هم چې عدالت ورته وویل چې تاسو په دغو خلکو د خپلې بېعزتۍ دعوه کولی شئ نو هغوی وویل چې دا زه نه کول غواړم. دا د هغوی حوصله وه. د دغو ټولو مخالفتونو نه باوجود چې کوم سره هغوی مخ شوي وو د خدای پاک د لوز مطابق صرف دا نه چې هغوی محفوظ پاتې شو بلکې د هغوی جماعت هم زیات شو او قادیان هم ترقي وکړه. او د دغه ترقۍ په ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې یوه زمانه وه چې دلته به احمدیان چا جومات ته تلو ته نه پرېښوده. د جومات دروازه پرې بنده کړې شوې وه. په چوک کې میخونه ټکولی شوي وو چې لمونځ کوله چې څوک ځي نو په تندک خوري. کوی نه اوبه ډکولو له به څوک نه پرېښودلی کېده بلکې تر دې به سختي کېده چې کولرانو ته به ویلې کېده کولرانو ته ویلې شوي وو چې احمدیانو له به لوښي نه ورکوئ. احمدیانو له به لوښي نه ورکوئ. نو په یوې زمانې کې دا ټول مشکلات خو اوس خلک چېرته دي؟ د هغوی اولاد
احمدیان شوي دي. هغه خلک چې کوشش یې دا و چې احمدیت ختم کړي، همدغوی اولاد اوس احمدیت خپرولو کې مصروفه دی. همدغه مدرسه دوی په مدرسې کې دا خطاب فرمایلو. نو فرمایي چې په دغه مدرسې کې د بخواني روایتو مطابق پیریان اوسېده او په غرمې کې به هم څوک دلته نه یوازې نه شو تېرېدی. خو اوس ګوري چې هغه پیریان څنګه وتښتېده. ما ته یاد دی چې دغه د های سکول میدان یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام تېرېده نو خپل یو خوب یې اورولی و چې قادیان تر بیاسه پورې خور شوی دی او قطبي لور کې هم ډېر لرې پورې د قادیان آبادي ده. هغه وخت دلته صرف د 10 یا د 8 احمدیانو کورونه به وو او هغه هم ډېر غریبانان وو. باقي به ټول دلته د مېلمنو په طور راتلو. خو اوس ګورئ خدای پاک دې ځله څومره ترقي ورکړه. نه د خدای پاک په فضل دې ځینه بهر هم قادیان وسط لري. احمدیان ښکلي کورونه جوړوي، لګیا دي، فلټونه جوړوي، د جومات مهمانخانې جوړېږي، فلټونه او کوټرې جوړېږي، لګیا دي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کلي ترقي خو موږ ګورو او هغه مخالف هندو چې مسجد اقصی ته به په دې غوسې کې راتلو او احمدیانو سره به جګړه کوله چې دلته د ماشومانو شور وي او خلک زیات راځي، ځکه چې دغه کور د مسجد اقصی د سین نه ورختیځ اړخته و او ورسره متصل و. نن هغه کور د مسجد اقصی چې توسیع شوی ده د جومات یوه برخه ده. د مخالفینو له طرفه د مقاطعو د اظهار رسانه ذکر کې هغوی فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقاطعه هم موږ لیدلی وه. هغه وخت موږ لیدلی دی چې چوریان به د صفای نه او سقه به د اوبو ډکول نه منل کېده. او بیا هغه وخت موږ لیدلی دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به چې چېرته بهر تشریف یوړو نو مخالفینو لخوا به پرې کاڼي ویشتلې کېده او په هره طریقه به هغوی ټوکې او خنداګانې ورپورې کولې. خو د دغو ټولو مخالفتونو نه باوجود څه وشو؟ هغه وخت حضرت مسیح موعود چې خطبه ورکوله نو ویلې چې دا وخت تاسو څومره چې دلته ناست یئ په تاسو کې 95% هغه خلک دي چې کوم هغه وخت مخالفانو سره وو. خو اوس هماغه 95% خلک موږ سره دي. بیا د حضرت المسیح اول د وفات نه پس په جومات کې یوه غلغله شوه خو د هغې سر شروع شو. د هغې فتنې مشران چې په صدر انجمن حاوي وو او د تحقیر په طور به دا ویل چې آیا موږ د یو ماشوم غلامي وکړو. خو خدای پاک هم د هغه ماشوم روح په هغوی داسې جوړ کړو چې هغوی د قادیانو وتښتېده او اوس دلته د راتلو نوم هم نه اخلي. همدغو خلکو ډېر په غرور هغه وخت دا ویلي وو چې د جومات 98% برخه موږ سره ده او 2% دوی سره، یعنې خلافت سره. خو اوس د خدای پاک په فضل هغوی سره 2% هم نه ده پاتې او 98% بلکې د هغې نه هم زیاته برخه د جومات موږ سره ده. د حضرت مسیح موعود مخې ته هغه وخت چې څومره خلک ناست وو نو زما خیال دی چې دا وخت په لندن کې د هغې نه زیات خلک زما مخې ته ناست دي. او په مسجد فضل کې جمعه کېږي لګیا ده نو شاید چې هلته به هم د هغې نه زیات خلک ناست وي. نو دا هم د خدای پاک د خاص تاییداتو نښه ده. په دنیا کې کم ځای کې خدای پاک جومات خور کړی دی. نو دا خبرې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت دلیلونه دي او د هغوی نه پس چې کوم خلافت جاري دی هغې لپاره د خدای پاک د تایید او د نصرت دلیلونه دي او زموږ ایمان زیاتوي. خدای دې وکړي چې موږ دا خبرې تل خپل وړاندې وساتو او په دې خبرو د تل زموږ د نسلونو ایمان زیاتېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر